السلام علیکم ویور څنګه لی امید دی چې تاسو ټول بخیر او نن موږ راغلی یو د خپل یو درون مشر او بهترین انسان جناب دیدار طاهر صاحب سره نن به موږ د هغو سره ملاقات کوو او امید دی چې تاسو به ډېر خوښ شي او راځئ د هغو وعلیکم السلام. څنګه دی جی خیر دی ندیم خانه. ښه جي ښه څنګه تاسو ښه یې خیر دی جی مهرباني حاجي الله دې لکه خیر او آباد زموږ لره. د چینل د ویور سره خپل تعارف په خپل باندې وکړئ. حاجي ډیره مننه ندیم خان او اظهار خان، تاسو زما ځای ته تشریف راوړی دی. ستاسو یو جهان مننه. زه ستاسو د کار تاسو ته داد در کوم او هیله لرم چې ستاسو دا چینل به ستاسو د محنت په برکت باندې ډیر تر لري لري خور شي او تاسو به انشاءالله د ښه چینل په سب کې تاسو خپل چینل ودروئ، ځکه چې تاسو چې کوم کار شروع کړی دی نو دا د پښتو ژبې او د ادب د خدمت یو ډیر لوی کار دی. نو انشاءالله چې تاسو ته به د دغې ثمره میلاو شي انشاءالله. زه د بټخیل اوسېدونکی یم، دیدار محمد طاهر مې نوم دی او په محله بلېخیلو کې اوسېږم. ریټایرډ استاد یم. د شعر و شاعرۍ شوق مې ډېر د ورکوټوالي نه دی. کله چې ما شاعري نه کوله ندیم خان نو هم د شاعرۍ محفلونه چې دي دا به مونږ اټینډ کول. په دې 8 کې انفارمیشن سنټر کولاو شوی په دې 70 خواوشا کې. نو مونږ به هلته کې به د هرې جمعې په ورځ د اتوار په ورځ باندې څه نه څه غونډه کېده. نو مونږ واړه خو مونږ به پکې شرکت کوو. ډېر درانه مشران ادیبان شاعران به هغې ته راتلل. نو د هغوی سره زمونږ ورور هغه شوق چې دی نو مخ په وړاندې لاړ او د یو شاعر ادیب په حیثیت باندې زه نن ستاسو سره مخاطب یم. ډېره مهرباني طاهر صاحب. دی زموږ خو کوم تپوس تاسو نه کوو هغې خو جواب موږ ته په خپله هم د مخکې نه میلاو شو. نو زما سوال ستاسو همدا دی چې د شاعرۍ دا شوق تاسو چې څنګه ووایي د وړوکوالي نه یا دغه شانتي، نو آیا دا تاسو سره خانداني ورثه کې میلاو شو که نه ستاسو خپل ذاتي او شوق و؟ ډېره مننه ده. د شاعرۍ متعلق دا خبره ده چې دا خو لکه د الله تعالی ورکړه ده، دا په خپل ذاتي زیار کوشش باندې نه حاصلېږي. زما په خاندان کې بل شاعر نشته، البته زما والد محترم، البته زما والد صاحب چې و نو هغه هم هغه وخت کې یو 2-3 شاعرانو چې په هغې یو قادري صاحب و، یو زمونږ د نجیب الله خان والد صاحب و، هغوی به هم د شعر سره مینه لرله او بل د هغوی شهریار خان و، هغه هم نو دغه ملګري و، د هغوی سره به شعر و شاعرۍ کې دغه کول. او زما والد صاحب څه شعرونه لیکلي هم په یو ډایرۍ کې، خو هغه زما د بله مرغه چېرته ضایع شوې ده. نو دغه مې کوشش وکړو چې پیدا کړم خو پیدا نه شوه. او زما نه پس تر اوسه پورې لا څوک زما په خاندان کې بل شاعر ادیب لا نه دی مخې ته راغلی. ماشاءالله جي ماشاءالله ډېر ښه. زما ستاسو نه تپوس یو دا دی چې ستاسو د شاعرۍ زیاتره موضوعات څه دي؟ دا انقلابي دي یا په عشق محبت باندې دي یا که نه سم مذاق داسې هلکه پلکه که دا شیزونه پکې هم شتي؟ دې لپاره تاسو سره موضوعات د کوم ځای نه میلاویږي شاعرۍ لپاره؟ شاعري خو ګڼ موضوعات لري چې په هغې کې دا تاسو کوم ووایي چې سنجیده شاعري ده، عشقیه شاعري ده، حماسي شاعري ده، د وطن د مینې محبت ترانې دي، بدلې دي، چاربیتې دي، غزلې دي، نظمونه دي. نو په دې ټولو باندې ما ته به ازمایي کړې ده ماشاءالله او کافي حده پورې ما ته ځان کامیاب ښکاري. لکه چې ما څه لیکلي دي نو خلک یې خوښوي. او زما خپل زیاتر رجحان چې دی نو هغه غزل طرف ته دی او نظم هم لیکمه، سندره هم لیکمه، چاربیت هم لیکمه. نو زما زیات خپل صنف چې دی نو هغه خوښ غزل دی او ډېرې زیاتې غزلې ما لیکلي دي او لیکمه هم. اوس هم د شاعرۍ یو 2 کتابونو باندې مې کار روان کړی دی چې د یو نوم دی پولی او پرهرونه او بل ګلدسته تلمیحات. انشاءالله چې په 2025 کې دغه کتابونه منظرې عام ته راشي. وایي تپوس د چا نه د لیلا مه کوه، تپوس د چا نه د لیلا مه کوه، شان مرتبه که د مجنون غواړي. نو زما د طاهر صاحب نه سوال دا دی
چې د شاعرۍ دپاره عشق ضروري دی. ستاسو شاعري ستاسو کتاب ما یو کتلی دی او ډېر زبردست د هغې شاعري ده، نو زیاتره پکې د عشق او د دې شیزونو سره هم تعلق ساتي. نو آیا یو شاعر دپاره عشق ضروري دی؟ بالکل زه زیات شاعرانو دا رایه ده چې د شاعرۍ دپاره عشق محبت دا ضروري دی او د زړه مینه لکه هغوی دې طرف ته اشاره کوي چې دی ستا د قوم سره مینه ده نو ته به د قوم سندرې وي، که ستا د فطرت سره مینه ده نو ته به د فطرت شعرونه وي، که ستا د خپلې خاورې سره مینه محبت دی نو ته به د خپلې خاورې د حقوقو سندرې به وي، د حقوقو دپاره به لیکل کې او دغه ټول لیکل چې دي نو دغې ته ټولو ته روماني لیکل وایي او زیاتر کسان چې دي نو هغه لکه د وطن شاعري، د قوم شاعري، د حقوقو شاعري، انقلابي شاعري، نو زما زیاتر 80% شاعري چې دی نو هغه زما دا ده او دغه 20% چې دی نو هغه پکې چېرته سترګې او زلفې او خالونه او که پکې راغلي نو هغه هم بده نه ده، ځکه چې ادب دپاره د ادب هم کار کول پکاري. نو دغه باندې هم لکه زه لیکل کومه خو زیاتر دغه چې دي نو زما 80% هغه قومي شاعري ده. زه زیاتره د قوم، د وطن، د خپل ملک، د خاورې هغې ترانې او شعرونه ویم. جی جی زبردست. طاهر صاحب موږ وایي چې تاسو د خپلې خوښې یو وړوکی غوندې شعر یا یو غزل یا دوه مصرې موږ ته ووایئ نو زموږ د ناظرینو دپاره. یو څو ګلونه په بلی پاتې دي، یو څو ګلونه په بلی پاتې دي، نښې د لاس د ګلالۍ پاتې دي او د سور سپرلي تمه موقته نه ده، ګلشن که سوی دی کلی پاتې دي او د هجر اور مې په ګوګل دیره دی، په زړه مې هغسې پولی پاتې دي او لا د میوند میدان چا وړی نه دی، لا د میوند میدان چا وړی نه دی، لا پرې اثار د ملالۍ پاتې دي او طاهره ځان له تسلي ورکوم، طاهره ځان له تسلي ورکوم، طاهره څوک د تسلی پاتې دي. طاهره څوک د تسلی پاتې دي. ډېر زبردست. طاهر صاحب زه زموږ غوندې نارمل کس یا موږ یو وړوکی غوندې شعر جوړو نو زموږ مزغو کې هغه نه پرېوځي، خو زه حیران تاسو ته یم چې دا الفاظ شاعرۍ دپاره تاسو د الفاظ د کوم ځای نه راغونډوئ؟ تاسو په کوم ځای کې میلویږي؟ اوله خبره خو دا ده چې څومره وخت تېرېږي نو د یو شاعر ادیب سره د هغه ذخیره الفاظ سیوا کېږي، هغه نوي الفاظ پېژني، خپل کې خپل الفاظ را پیدا کوي، داسې الفاظ چې هغه لکه عام نه وي هغه په خپل شعر کې استعمال کړي او هغه ډېر خوندور الفاظ دي. نو د دغې دپاره اولنی دور کې چې نو هغه لکه دغه کمې ده په پردو ځمکو باندې او پردی قافیه او ردیف باندې، خو کله چې یو سړی پوه شي نو هغه د دغې څیز نه ډډه وکړي او خپل قافیه او ردیف چې دی نو هغه کوشش کوي چې زه هغه ولیکم او هغه الفاظ استعمال کړم چې هغه خلکو ته خوښ وي، ځکه چې هغه زړه شاعري او یا دغه چې دی نو هغه خو ډېره خلکو واورېده نو هغه پېژني چې یاره دا په زړه ځمکه یا د چا ردیف او قافیه یې رانیولې ده، نو کوشش پوهه شاعران دا کوي چې هغه خپلې قافیې او ردیفونه پیدا کړي. زبردست. ډېر ښه. جی زما ستاسو نه یو تپوس بل دا چې د پښتو د شاعرۍ په باره کې چې د پښتو د شاعرۍ مستقبل څنګه دی؟ آیا دا روښانه دی او د نوي نسل او د یا زلمي شاعرانو دپاره تاسو څه نصیحت کول غواړئ؟ د پښتو چې د کله نه شعر و شاعري شروع شوې ده په 1940 کې اولنی چې لکه چاپ شوی یا موندلې شوی ویاړنه یو نظم دی د امیر کروړ، نو د هغه دور نه شروع شوې ده او دا په هغه وخت کې به د بادرۍ او د مړانې او د تورې او د جنګ جګړو دا شعرونه به ویل کېده، بیا ورو ورو د وخت تېرېدو سره هغه رجحان ورو ورو بدلېدو، اوس دغه دی چې په هغه وخت کې به دغه تش نظمونه وو، بیا پکې غزلې شروع شوې، نو زیاتر خلک کوشش دا کوي چې یاره زه داسې شاعري وکړم چې هغې کې د قوم دپاره
څه درس وي، د دوی ته څه پیغام وي، دوی ته څه خبرداری ورکولی شي، نو هغه قسمه شاعري چې ده اوس زیاتتر شاعران هغه کوي. نو د شاعرۍ د مستقبل په حواله خو به زه ووایم چې زموږ په دې دور کې ډېر غټ غټ شاعران الحمدلله شته چې په دې دور کې رحمت شاه سایل صاحب د ټولې پښتونخوا مقبول ترین شاعر دی او دغسې د هغه پیروکار د هغه ملګري چې په هغه لار روان دي د ملک او قوم د خوشحالۍ او ښېرازۍ سندرې او غزلې وایي. نو زما یقین دا دی چې مستقبل ډیر زیات روښانه دی او اوس هغه رجحان هم رو رو ختمیږي. مخکې به ډیر کم کتابونه چاپ کېدل، اوس هغې هم ښه کافي زور اخیستی دی. هر یو سړی تقریبا شعر و شاعري چې څوک کوي نو هغه غواړي چې زه د خپل اواز خپلې معاشرې ته خپل قوم ته ورسوم. او په دې حواله زمونږ پښتانه ادبي ملګري چې دي نو مونږ پکې 10-12 کسان یو او ټول صاحب دیوان شاعران دي. یو چا 2 چا 3 4 5 کتابونه چې دي پکې 6 کتابونه او اوس ملګري لګیا دي هغوی خپل کلامونه چې دي نو هغې ته کتابي شکل ورکوي او نور هم په پښتونخوا کې ډېر خلک لګیا دي هغه د پښتو ژبې ادب او د پرمختګ دپاره خپلې هلې جاري ساتي. نو زما دا یقین دی چې مونږ اوس هم زما دا دعوه ده چې مونږ خپل پښتو ژبې ادب چې دی نو د بین الاقوامي ادب په مقابله کې د یو څو کسانو د خدماتو په سیله کې هغه مونږ ایښودي شو او مقابله الحمدلله اوس مونږ په هر صنف کې د ادب کولی شو، که په نظم کې ده او که په نثر. زبردست دي. وای څنګه د وخت فرعون ته لاس واچوم، څنګه د وخت فرعون ته لاس واچوم، په خپلو مټو مې باور نشته. دا طاهر صاحب یو مشهور شعر دی چې هر ماشوم په خوله باندې نن سبا. او زما عزیز تاسو یو وړوکی سوال دی چې یو شاعر په نوجوانه نسل کې تبدیلی څنګه راوستي شي؟ ولې چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی، د ټیک ټاک دور دی، د فیسبوک ډول دی، نو ټول ماشومان نوی نسل ټول هغه طرف ته روان دي. نو یو شاعر په خپلې شاعرۍ په ذریعه په دې نوي معاشره کې څنګه تبدیلی راوستي شي؟ ما تاسو ته د نن 15 کاله مخکې په ریډیو کې ما په معاشره کې د شاعر کردار باندې یو وړوکی غوندې مضمون لوستی و. په هغه ورځو کې زه دومره پوهېدم هم نه، نو هغه مضمون هم لکه ډېر وړوکی و، خو په هغې کښې ما کومې خبرې کړي وې چې د معاشرې په بدلون کې یا د معاشرې په جوړښت کې 3 قسمه خلک چې دي دا ښه کردار ادا کولی شي. چې اولنی دی استاد د سکول، هغه د مکتب وي او که هغه سرکاري سکول یا مذهبي مدرسه وي. دویم دی شاعر او دریم صحافي. دا داسې شخصیات دي یا داسې کردارونه دي چې دوی د معاشرې په جوړښت کې د معاشرې په پرمختګ کې د یو ساهو او اصلي معاشرې په جوړولو کې دوی ډېر ښه کردار ادا کولی شي. نو د استاد، شاعر او دغه د صحافي د دې کردارونه چې دي نو د معاشرې په اصلاح کې اگر اوس بعضې خبرې زه په معذرت سره ویم چې مونږ د دغې خپلې لارې نه بې لارې شوي یو، نو مونږ خپل کردار په صحیح طریقه نه ادا کوو. نو ځکه زموږ په معاشره کې اوس هم هغه بګاړ او هغه دغه چې کوم دي درزونه لا شته. او انشاءالله که فرض که زموږ دا قوم خپل شاعرانو ته یې غوږ کېښوده، د دوی شاعري واورېده، د زړه په غوږ یې واورېده، نو انشاءالله چې ډېرې کمی به هغه زموږ ترسره شي. یو ډېر عربي عالم فاضل سړی دی او ډېر پوه په ادب باندې، هغه وایي چې دغه چې دی د شعر په باره کې هغه وایي چې ګورئ چې دا د یو بې زړه سړي نه، د یو نازړه سړي نه، د یو کمزوري سړي نه بهادر سړی جوړوي، د یو کنجوس سړي نه سخي سړی جوړوي او د نافرمانه اولاد نه یا د نافرمانه معاشرې نه فرمان برداره معاشره جوړوي. نو که فرض که دغې سړي معاویه بن ابي سفیان الله دې جنتونه نصیب کړي چې څو کاله مخکې هغه دا خبره کړې ده، نو که موږ نن هم په دې عمل وکړو نو د شاعر کردار چې دی هغه شعر چې دی نو هغه بھرپور کردار ادا کولی شي. لکه یوې ټپې، یو کتاب، یو نظم
دا د قومونو تقدیرونه بدل کړي دي. له زموږ سره چې دا د ملالۍ میدان چا وړی نه دی او لا خو آثار د ملالۍ پاتې دي که نه. جی جی نو مطلب دا دی چې یاره که فرض که هغه کردارونه اوس هم را ژوندي شو نو په دې قوم کې دغه شته ریزیلینس پاور چې څه ته وایي جی د اوچتېدو او ټولو دغه شي دي زموږ په پښتون قوم کې شته او پښتون قوم په ټوله دنیا ځان منلی دی او په ټوله دنیا کې د پښتون نوم خور دی اگر چې ډېرې ستونزې ورته د خپلې بهادرۍ او خپلې غیرت په وجه باندې پیښې هم دي خو د هغې باوجود هغه خپل کردار چې دی په معاشره کې د اصلاح یا په قومي سطح په بین الاقوامي سطح چې دی زمونږ پښتنو ځان منلی دی. بالکل زبردست. مطلب دی چې یو شاعر په یو نوي نسل کې په معاشره کې ډېر ښه تبدیلي راوستی شي بشر دی کې چې هغه خپل کردار یو مثبت ولري او د نوې نسل به چې کوم دی د هغې سره ډېر ښه په طریقه سره روان شي. طاهر صاحب ما چې تاسو د خپلې خوښې یو وړوکی غوندې غزل یا موږ ته لګوټې ووایئ ناظرین ته نو چینه چې پاتې نشي او چینار پاتې نشي نو دغلته به نښې د بهار پاتې نشي. وطن ته به کنډر نه وایو نو څه به ورته وایو. وطن ته به کنډر نه وایو څه به ورته وایو چې کلی پاتې نشي او لوی ښار پاتې نشي. لا نور به څه د خپل کلتور په نښو پسې ګرځم منګې چې پاتې نشي او ستار پاتې نشي نو وران شوي دوکانونه د رنجو او د نکریزو وران شوي دوکانونه د رنجو او د نکریزو مخلوقه نو چې توکي د سینګار پاتې نشي نو دغلته به نښې د بهار پاتې نشي. او اخري شعر به درته ویم چې طاهره زه چې ګورم د خپل کلي ګودرونه په خپلو رڼو سترګو مې اعتبار پاتې نشي. ډېر زبردست. جی تاسو خو دغه زما ستاسو یو بل تپوس دا دی چې ستاسو د خوښې یو شاعر چې د چا نه تاسو زیات متاثر شوي یئ یا ستاسو نن سبا هر دور کې چا خامخا یو ایډیلي نو داسې یو څوک شاعر شته چې تاسو هغه ډېر زیات متاثر یئ؟ د خوش قسمته نه اوس زه ووایم چې مونږ په دویم کې وو غالبا نو زمونږ سکول ته یو استاد تشریف راوړو را بدل شو نو تر اوسه پورې ژوندی دی الله دې ژوند ورکړي هغه دی زرنور شهاب صاحب. نو مونږ ته همدغه ووایي چې دا شاعر دی نو مونږ په اول ځل وایي چې هلکه استاد او شاعر نو په هغه ورځو کې د هغه احترام د هغې ورځې نه چې دی نو اوسه پورې دی. دویم نمبر بیا چې مونږ دغه ته لاړو د های سکول ته نو هلته د الله پاک محمد اسلام ارماني صاحب وبخي هغه هلته کې نو بیا مونږ هغه پېژندو چې دا شاعر دی یو غزل یې مغږېدو چې سترګې مې خوږېږي خو ړندېږي نه ستا په غم کې پټې دي غړېږي نه. د هغې نه پس بیا زمونږ دا تعلقات داسې خواره شو نور وسیع شو بیا پکې مونږ د رحمت شاه ساحل صاحب خواته ورسېدو. کالج ته چې لاړو نو هلته هم زمونږ نسیم صاحب الله پاک وبخي بل یو دغه نوم زما نه هېر شو الله دې ژوندی لري ژوندی دی. نو دغه ټول استادان زمونږ چې وو دا شاعران نو د هغوی نه مونږ ډېر څه زده کړي هم دي او کوشش هم کړی دی چې د دغې خلکو محفلونه اټینډ کړو هر ځای ته مو له ځان رسولی دی نو دغه زمونږ د خوښې شاعران دي. بل زمونږ خپل تنظیم چې دی پښتانه ادبي ملګري پام په دې کې زیات تر هغه شاعران دي چې قوم پرست شاعران دي. دغه دی د نور محمد مشال صاحب دی علي اکبر سیال دی حسن ناشاد دی زخمی شینواری دی د زمونږ اقبال حسین محتاج دی صابر صاحب دی شفیق صابر او بل زمونږ سره پروانه یو هلک دی بل دغه دی شاکر رانیزی دی محسن دی اعزاز الحق اعزاز دی. نو دا ټول ملګري دي چې پاتې شوي پکې نه نو دوی ښه شاعري هم کوي او شاعري داسې کوي چې هغه وایي چې یاره زمونږ نه پس هم زمونږ دا نوم د شعر و شاعرۍ په حواله د دې معاشرې او د دې قوم په ژبه ژوندی پاتې شي. نو د قوم د بیدارۍ او د قوم د سوکالۍ او خوشحالۍ او د ترقۍ شعر و شاعري کوي دغه خلک. نو په دې حواله زه په خپل تنظیم فخر کوم چې په دې علاقه کې ډېر کسان به کار کوي
تاڼه ادبي ټولنه دغه هم ټول کسان ښه ادیبان شاعران دي او ډېر کتابونه یې لیکلي دي او دویم پسې زموږ تنظیم دی چې دا په ډېر ښه طریقه باندې دوی د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ او دغه لارې چې کومه نیولې ده نو انشاءالله چې دوی به مستقبل قریب کې ډېر غټ نوم پیدا کوي انشاءالله. زبردست دی. نه طاهر صاحب زما ستاسو نه یو وړوکی سوال دا دی چې یو عام کس شاعري زده کوي نو آیا دې شاعري زده کولو لپاره دې به څه خاص مطالعه کوي څه مشق وکړي او که نه دې به څه کوي د هغې لپاره تاسو څه نصیحت یا یو اډوایس کوئ چې نوي کس لپاره؟ ما تاسو ته ووایي ندیم خان چې شاعري چې ده نو دا خو خدایي داد دی، الله تعالی خدا داد صلاحیت دی، خدایي ملکه ده. دا په ذاتي کوشش او زیار باندې حاصلېږي هم خو زیات خلکو که دا کوشش کړی دی نو هغه ناکامه شوي دي او کامیاب شوي نه دي. بهرحال د خوشحال بابا د شعر یو مصره ده غالبا هغه وایي چې شاګرد نشي استاد نشي سړی، چې یو سړی شاګردي ونه کړي که په هر فن کې نو هغه نه هغه قسمه استاد نشي جوړېدی کوم چې د معاشرې ته پکار دی. یا په شعر و شاعرۍ کې ټیک ده چې د خپل دغه نه سړی شروع وکړي خو د هغې سره سره بیا تعلیم هم ضرورت دی، مطالعه هم ضروري ده. د خپل ملګرو سره نشستونه په هغې کې تنقیدي نشستونه په هغې کې خپل غزل وړاندې کول، ملګرو نه په هغې کې رایه اخیستل، د هغې اصلاح کول، تصحیح کول، دا ټول چې دي نو دا په دې کې شامل دي. نو چې دغه قسمه کارونه څوک ونه کړي نو هغه شاعر به وي ولې به نه وي خو بعضې خامۍ چې دي هغه به د هغه په کلام کې وي. ما ستاسو نه تپوس بل یو دا چې ستاسو رانیولې منصوبې څه دي؟ ستاسو نوي کتابونه یا څومره چاپ شوي دي او نه نور څومره سره روان دي؟ ندیم خان ما اوسه پورې 4 کتابونه چاپ دي چې 3 د نظم دي او یو د نثر. یو اولنی کتاب زما اور د ګل په شونډو کې، دویمو بیا اور په چنارونو، دریمو ګل د لمبو په غیږ کې او څلورم زما د نثر کتاب و څه چې کرې خبرې بې د افسانې دي. اوس مې پروس کال اراده وه خو الله پاک ته به نه و منظوره نو د افسانو کتاب هغه مې راغونډ کړی دی او 2 یا 3 کتابونه اوس د نظم هم ما په هغې کار شروع کړی دی او په آخري مرحلو کې دی. لکه ما چې څومره شاعري کړي نو د هغې نه سلیکشن کومه، یو 15 کاپۍ مې راغیستې دي نو په هغې کې لکه زه سلیکشن کومه هغه شعرونه چې په هغې کې څه خبره وي، په هغې کې څه درس وي، په هغې کې یو اواز وي، پکې په هغې کې د حقوقو خبره وي، په هغې کې د حماسي شاعري، په هغې کې د اصلاح خبرې، په هغې کې د قومي غیرت خبرې نو هغه قسمه شعرونه چې دي هغه اوس زه راغونډوم او هغې ته ترتیب ورکوم نو انشاءالله ډېر زر ځکه چې دا کال خو 2024 ختمېدونکی دی نو 2025 به انشاءالله زما د 2-3 کتابونو د چاپ کولو اراده ده الله دې ژوند راکړي او چې دغه مرحلې نه زما ستاسو نه یو بل وړوکی غوندې سوال دا دی چې داسې ښکاري چې یا تاسو ته ښکاري چې نن سبا په دې علاقې کې د پښتو چې کومه شاعري ده په دې باندې د یو مخصوص طبقې یا اجاري ده یا قبضه ده یا د چا په کنټرول کې دي، دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ ما څه موده وړاندې یو شعر ویلی و د یو بل شعر په تاثر کې چې بدرګه که څو یاران را سره وکړي دا بټخیله به یو لوی ادبستان که. نو د پښتانه ادبي ملګري باندې یو وخت داسې راغلی و چې زمونږ څه ملګري و چې هغه څه کمرشل مایندډ خلک وو، هغوی ووایي چې یاره موږ د دې ادب نه څه پیدې میدې واخلو او څه مالي منفعت موږ ته میلاو شي او موږ خصوصي زه په خپله د دغه څیز ډېر سخت خلاف وم ځکه چې موږ په خپلو وسایلو کې به څه پروګرامونه وو هغه به م کول او هغه خلک د چندو او د پیسو او د پنډونو شوقیان وو. بهرحال هغوی په دغې آړ کې د پښتانه ادبي ملګرو نه جدا شو نو زمونږ سره یو 4-5 کسان موږ پاتې شو چې په هغې کې یو زه وم، یو اقبال حسین محتاج و، یو ایوب اختر و الله پاک دې وبخي، یو
شفیق صابر صاحب الله دې ژوندی لري او ډېر تکړه هلک دی. بیا زموږ سره د دیر ملګری زخمي شینواري صاحب راغی او موږ هغه تنظیم ډېر په نرتوب او په دغه سره وچلوو. موږ صرف زموږ مطلب د ژبې او د ادب خدمت و، نه د دې نه پیسې ګټلو، نه د دې نه شهرت حاصلولو، صرف د دوستانو تر حده پورې چې زمونږ یو دوستان پیدا شي، زمونږ یاران پیدا شي، قدرمن زمونږ مشران دي چې د هغوی سره زمونږ دغه انټریکشن وي او موږ یو بل سره ملاقاتونه کوو د پښتو ژبې او د ادب په خاطر. نور هیڅ قسمه زمونږ خواهشات او یا د پیداګیر او یا د پیسو د ګټلو هیڅ قسمه زمونږ نیت او ارادې نه وي. نو دغه کسان بیا جدا شو، هغوی یو تنظیمي ځان له جوړ کړو او د هغې په دغه کې چې کوم دي نو ښه د پیسو او د شهرت او دغه په هغه لاره باندې لاړه، زمونږ نه جدا شو. نو دغه شعر ما په هغه وخت کې ووی. نو اوس الحمدلله زه په دعوه سره ویم چې د پښتانه ادبي ملګري پام د مقابلې تنظیم وي به ډېر دي لکه ما ذکر وکړو چې زمونږ د تاڼې ادبي ټولنې چې د هغې کې هم ډېر ښه کسان دي، په نورو علاقو کې به وي، خو په دې علاقه کې چې کوم په خلوص سره او د زړه د مینې د پښتو ژبې او ادب خدمت کوي، نو هغه یو څو تنظیمونه دي چې په هغې کې یو پښتانه ادبي ملګري پام دی. ځینې خلک دي چې هغه د شعر په حواله کې یا د شعر په بڼه کې د ملک او د قوم خدمت کول غواړي، او په دې کې ځینې کسان دي چې هغه کمرشل مایندډ دي، چې هغه د شعر نه پیداګیر کول غواړي، هغه تعلقاتو پسې ورپسې، هغه په شهرت ورپسې، هغه که په هر قیمت یې هغه زګونو ته ځان رسوي. نو شته داسې خلک چې هغه د ادب په اړه کې د جب خدمت کوي. دا مخکې خبره دا وه چې ادب دپاره د ادب و، بیا ادب دپاره د ژوند شو، او اوس د یوې طبقې دوو په ذهن کې دا خبره ده چې اوس ادب دپاره د جب هم پکار دی، ادب دپاره د جب. نو هغه خلک چې هغوی ادب دپاره د جب کوي، نو هغه هم دا ټول خلک اوس پېژني چې یاره دا کم خلک دي او د دغې خلکو ارادې څه دي او د دوی خلکو کار څه دی. نو هغوی دغه پیداګیر، شهرت، تعلقات او ښه خبره ده چې یو سړی پیسې مو ګټي او شهرت هم حاصل کړي او ایوارډونه مو والي. د سود او د پارسۍ یو متل غوندې چې تو میرا ملا بگو من تو را عجیب گویم تو میرا ملا بگو، ته به ما ته، زه به تا ته عجیب صاحب یم او ته به ما ته ملا. یو بل به د ګوړې په غونډانو باندې ولي، دغه خلک پکې هم را پیدا شوي دي او دغه شته حالات ته به بدل شي. ډېر خلک چې لکه دغه خبرې په نوټس کې دي چې څوک اخلص مخلص د ادب کار کوي، څوک اخلص مخلص د ژبې خدمت کوي، څوک بېلوسه خدمت کوي. او ډېر انګریزان یو شاعران دي، هغه دوی وایي چې که فرض که ته شعر و شاعري د پیسو دپاره کې نو مه کوه، ځکه چې دا ډېر غلط او دا بېکاره کار دی. او په اخره کې به چې آیا یو سړی په عزت او په احترام او په شهرت ژوندی نشي پاتې کېدی، نو په دې کې ډېرې غټې خبرې دي چې یاره د ادب دپاره خدمت پکار دی، بېلوسه پکار دی، په هغې کې د پیسو او د شهرت او د تعلقاتو د جراثیم نه او بېلوسه خدمت په حواله زه یو بل امریکني ناولست دی اظهار خان، هغه یو واقعه درته بیانومه. په امریکا کې یو ناول نګار و، هغه ناول ولیکو. نو لنډه خبره کوم، هغه ناول ته ډېر غټ انعام میلاو شو، نوبل پرایز. په هغه ورځ باندې هغه بیمار و، نو هغه ملګري ټي وي ته ناست و چې دغه خبر هغه په ټي وي باندې واورېدو چې د امریکې سره تعلق لرونکی د پلاني ناول چې دی نو هغه نوبل پرایز وګټو. هغه ملګری د ډېرې خوشحالۍ نه را روان شو او خپل ملګري کور ته راغی، ور یې ورته وټکو، ورته یې وویې چې ملګری راغی، هلکه وی ولې نه یې راغلی؟ یاره زه خو بیمار وم. وی ښه مبارک شه. هغه وی د څه شي مبارکي؟ وی ستا ناول چې و نو هغې اول انعام نوبل پرایز وګټو. نو هغه د ډېرې دغه نه د اثر داسې ونیو او کېناستو. نو هغه سړي ورته ویې ولې هلکه ته ملګري چې په کار دی چې ته خوشحاله شوی وې
هغه ورته ویل نه که نه وي دا ما د انعام او د اکرام دپاره نه و کړی خو دا و چې د ګمنامۍ د مرګ موقع چې دی نو هغه زما د لاسه لاړه مطلب دا دی چې زه پبلک ته ښکاره شوم نو داسې خلک هم شته چې هغوی په دومره غټ غټ انعامات هغوی ته میلاویږي خو هغوی هم ځان پټ ساتل غواړي او د دغې خلکو مثال چې دی نو د هیرو دی د زمرودو دی چې خلک پسې کانونه کني او راوباسي او زمونږ غونته د عام خلکو دی نو دا خو شیشې میشې دي هغه وایي چې یاره زه کم طرف نه وپړقېږم چې خلک ماته وګوري نو په بیلوزه خدمت کې او د کرایې او د معاوضې په خدمت کې چې دی نو دا ډېر لوی فرق دی الله دې ټول شاعران ادیبان د داسې حالاتو نه وساتي موږ له دې خدای پاک توفیق راکړي چې موږ بېلوسه د خپلې مورنۍ ژبې او ادب خدمت وکړو د ټولو یو جهان مننه ستا جانان د خوبه چرته پاسي ښایسته جانان د خوبه چرته پاسي زما ارمان د خوبه چرته پاسي او ټول د وصال وصال خوبونه ویني ټول د وصال وصال خوبونه ویني ستا مینان د خوبه چرته پاسي او ستا د خورو زلفو په بڼ کې مې شته ستا د خورو زلفو په بڼ کې مې شته هغه ګلان د خوبه چرته پاسي او ستا د سرکو شونډو په تخت اوده دی ستا د سرکو شونډو په تخت اوده دی دغه پیزوان د خوبه چرته پاسي او ګلونه ټول اوده غوندې دي ګلونه ټول اوده غوندې دي اوس ګلستان د خوبه چرته پاسي او د ګلونه ټول اوده غوندې دي اوس ګلستان د خوبه چرته پاسي د بې حسۍ په خوب اوده دي داسې زما یاران د خوبه چرته پاسي او طاهر که ډېرې چغې ووهلې پښتونستان د خوبه چرته پاسي پښتونستان د خوبه چرته شوقین خلکو لپاره ستاسو پیغام سره په یو دوه درې الفاظو کې په دوه درې الفاظو کې به د شاعرۍ شوقین لکه زیاتره خلک دا شوق لري چې زه شاعر شو ځکه چې شاعر د معاشرې هغه فرد دی چې وایي غني بابا وایي چې د ده په وجود سرمن نه وي لکه دی هر قسمه حالات ډېر زر محسوسوي او بل شاعر ته په معاشره کې ډېر غټ په درنه سترګه کتي شي ډېر قدر عزت او احترام ورته میلاو دی نو ځکه هر سړی وایي چې زه دې هم شاعر شو خو د دې دپاره چې د شاعرۍ کوم لوازمات دي نو پکار دی چې هغه سړی اول زده کړي که فرض که دې شاعري کوي چې په اولني دور کې دې د مشرانو شاعرانو د پوه شاعرانو نه اصلاح والي او هغه قسمه شاعري وکړي چې هغه د معاشرې په اصلاح کې یو کردار ادا کړي دا معاشره د خوبه را بیداره کړي دې معاشرې ته هغه آواز ورسوي چې د دوی د مستقبل بنیادونه په هغې ولاړ وي او هغې د یو ښکلی عمارت په هغې جوړ شي چې هغه دلکش هم وي دلفریب هم وي او فایدهمند هم وي نو چې یو سړی شاعر جوړېدل غواړي نو هغه ته زما دا ریکوست به ورته وکړم دا اپیل ورته کوم چې شاعري جوړېدل غواړي نو د ښه شاعر شاګردي وکړه او د ښه کسانو په محفل کې کښېنه ښه شاعران واوره او ښه شعر ولیکه د هغې نه پس نو زما په خیال چې بیا به دغه شاعر یو منفرد مقام او حیثیت هغه ته حاصل وي زبردست ډېر ښکلی پیغام د نوي شاعرانو دپاره د نوي شاعر شکریه ادا کوم چې دوی موږ دونه خپل قیمتي وخت راکړو او د خپل ښو الفاظو نه د خپلې شاعرۍ نه زموږ ویورز زموږ ناظرین چې کوم دی نو هغه پکې واخلي او ډېر خوندور دغه شو او موږ دعاګانې کوو چې را روان الله پاک ستاسو څومره منصوبې دي څومره کتابونه دي هغه الله پاک په خیر سره پای تکمیل ته ورسوي او په تلو کې به زه د خپل ویورز دپاره د طاهر صاحب یو وړوکی غوندې شعر دی جام به د زهرو د ګوټل طاهره جام به د طاهره که د سقراط غوندې ژوندون غواړې ډېر مهرباني السلام علیکم